السلام علیکم ملګرو، امید لرم ښه روغ جوړ به وئ. نن یو ځل بیا تاسو په خدمات کې حاضر شویم. ملګرو په لور بګن اوچات چرخیل په مقام کې یو ځل بیا کومه کاپیلا وه چې هغه پرشنار ته روانه وه، هغه یې بیا لوټ کړله. هغه حرامخواره چې هغوی نه حرامو ایله کوي، نه د غریب سړي مال ته ایله کوي، نه د تاجر سړي مال ته ایله کوي. هغه کوم ټرکونه دي هغه یې لوټ کړه. لوټ نه بعد یې هغه ته اور واچولو، او کوم ډریوران دي څه بېګناه ډریوران چې هغوی تعلق نورو ضلعو سره و، څه د وزیرستان و، څه د مماند و، څه د خیبر و، هغه غریبان هغوی یې قاتل کړل. او دې سره کوم اپسي والا یا نور کوم کسان و هغوی باندې برید وشو. مین خبره دا دی چې کوهاټ معاهده چې کله وشوله، دا دوره پاریکیانې دوره پورې امید کړي وو یا اپر کورم کوم مشران دي چې هغوی په درجنو مشکلات، په درجنو تکلیفونه برداشت کړل. 4 میاشتې روډ بند و، هېڅ قسم ته رفت ته نه کېدلو. هغوی ته یې شنه باغونه وښیل چې دا روډ د 1 غنټې کار دی، دا به کلوز شي، مدرب به وشي، ترسیل به بحال شي. چونکې اپر کورم دلته کوم خلک دي دا انتهایي تعلیم یافته ایجوکیټډ، د دوی تعلیم سره مینه دی، دوی وطن سره مینه دی، دوی دغې خاورې سره مینه دی. نو دا چې کله معاهدې ته دوی راضي شول چې څه علاقې کې څه امن راځي راده شي. او همیشه دپاره اپر کورم کوم خلک دي یا مشران دي هغوی 15 قدمه مخکې لاړ دي، امن دپاره یې کوششونه کړي دي. خو هغه نه بعد کومه سلسله شروع دی اوسه پورې 17 خلاف ورزۍ شوي دي چې هغه اوسه پورې یوه په خلاف یا څه اکشن نه دی شوي. بګن دغو ځایو کې کوم سرچ اینډ کلیرنس کوم اپریشن نامه یې ورکړي هغه وشولو. دې مطلب دا شو چې تا له کسه پاکه. هغه نه بعد بیا داسې واقعات کېدل، بار کېدل. هغه کومه هغه کنوایه وه هغه لوټ شوله. هغه کې ټوټل تخمینه کومه ولګېدله 167 که 168 کروڑ هغه کې نقصان وشو. او بیګانه بل بیګه کومه کنوایه راغله، دې کې کوم نقصان شوی دی هغه 150 کروڑ نه پورته دی. دا 300 یا 350 کروڑه یو سوال پیدا کېږي چې دې کومه عضله دی هغه به د بګن والا خلک کوي، که حکومت به کوي، یا کوم صوبایي حکومت دی هغه به کوي، یا که کوم دلته چې مو 70% بجټ خوري هغه به کوي. مین خبره دا دی. او دغه غریبان خلک چې دوی هر څه برباد شول، یو سازش شروع دی چې دغه ځای کې هر یو کس دوره تنګ شي چې دغه ځای نه وځي. تاجر دوره تنګ شي چې خپل تجارت پرېږدي. هغه ته تاسې ولیدل د 2-3 کومه جلک دی هغه یې ورته وښیلو. هغه کس هغه تعلیم سره شوق دی، هغه دوره تنګ کړي چې هغه خپل بچي تعلیم دپاره دغه ځای نه وباسي او فیملي سره میګریټ شي. هغه یې تاسې ولیدل. یا هغه کسان چې هغوی دلته نارمل زندګۍ تېروله هغه اوس نشي تېروی، دا خلک یا دغه ځای نه لاړ شي. یا دین علاوه نوره دلته کومې ځمکې دي پټي دي چا زمینداره کوله، ویل یې چې پټرول په بند، ډیزل په بند، نورې شیان په بند، نو زمینداره چې کومه دی هغه ودرېدله. نو دوی دا غواړي چې دا ځمکې چې کوم دي دا خرڅ کړي او دغه ځای نه لاړ شي. دا ټول علاقې کې هر یو کس، هر یو طبقې والا کس، هر یو ایج والا کس دا تنګایي چې دغه ځای نه وځي او دا علاقه چې کومه دی دا خالي شي. خو دا کوم سوچ دی دا داسې نه کېږي. دلته ټول د دغه خاورې محبین دي، دغې خاورې محافظین دي. دې نه مخکې قربانۍ ورکړي دي، اوس بیا که دا مشکلات دي ختم به شي او څه حل راوځي. خو افسوس خبره دا دی چې یوه طرف ته د حکومت کوم دی هغه د یوه فریق سره ظلم کوي، بل طرف ته بل محلې کوم فریق دی هغه د ظلم کوي. دا ظلم کومه سلسله دی دا یو پښتو کې متل یاد دی چې غاړه لوړ په سر لیار. خامخا انسان په انسان راځي، خامخا نن زه ته محتاج سبا به ته هم ورته محتاجېږي، نن زه په تکلیف یم سبا به ته یا په تکلیف کېږي. داسې یو ګپ یو ګیم غونته کې روان دی چې اوسه پورې تقریبا 10 کالې 500 نه پورته کوم کسان دي هغه یا مړه شولو کې، شهیدان شولو کې، او حکومت یا تماشا کوي.
او دین علاوه یوه بله خبره چې هغه ډېره اهمه دی چې دغې علاقې خرپول یا دغې علاقې خالي کول یو کوشش شروع دی. پکار دی چې دغه باندې زموږ کوم بچی جوان مشر دا ټول په دغې پوه وي او مخې ته کوم لایحې عمل دی هغه پکار دی داسې طی شي چې دغه کوم روان نسلونه دي دغسې کوم تعلیم اقتصاد دی دا اوس صفر نشي او کوم علاقې کې دی هغه کې پکار دی امن راشي.